نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين صدق الله العظيم سورة يوسف دولسم پارا اوم نمبر آیت دی مخی آیتون کی دا یوسف علیہ السلام خوب بیان شو اس پر آیتون کی دا یوسف علیہ السلام دا خوب نبات حالات بیانی یوسف علیہ السلام دا یعقوب علیہ السلام ددوے میں بی بی اول بچیو دا مشرے بی بی لس بچیو لس زامن او دا کشرے بی بی دو بچیو یوسف علیہ السلام او بنیامین یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تڑے زیاد خوخو دا دی لسو مشران رنو دا یوسف علیہ السلام سر حسدو دی پخبل منس کے مشورہ اکڑا چی یوسف علیہ السلام سرد دی چی زمان دا لسرنو پا مقابل کے دیر کمزورم دی دا کار روزگارم ندی لاماشم دی او زمان پلار دا سرمین دیر ساتی او زمان سرمین نساتی پکار دادا چی منگ دا کار محنت خلقیو دا گٹ خلقیو پلار منگ سرمین ساتلا او دا سرمین نساتلا لہذا زمان دا پلار دیر پخکارا غلطے کے پروت دی پلمنس کی مشورہ اکڑا یوسف علیہ السلام دا دے پلار دا مخن اخوا کو نو دا پلار بمنگ سر محبت شروع کی یا دا یوسف علیہ السلام قتل کو یا دا دے علاقے نے پیو طریقے سر لری کو دا پلار مخ بخالش کی او بیاب توبہ باسو پا دا اخبل گناہ باندی نو پلار بران رضاشی محبت با پلار زمنگ سر شروع کی بدے مشورہ باندی یوسف علیہ السلام دے پلار پدی بچو باند اعتماد نکو چی دا یوسف علیہ السلام دے بچو تا حوالہ کی یوسف علیہ السلام دارونا یعقوب علیہ السلام یہ نخبل پلار تراغ لن چمنگ چکر تزو دا یوسف علیہ السلام دارور بزان سربوز و دیب املک چکر خوراک مراق پہ با ازادی کی او منگ بدد خیال ساتو تو مطمئنو سیکا یعقوب علیہ السلام تو وہی چی تب منگ باند اعتماد ولی نکے چی دارور منگزان سر چکر لبوزو یعقوب علیہ السلام دی تو فرمائی زی اریگم خفکیگم چی تاسو دی بوزی چی دی زنوی نمز خفکیگم یو وجدادا او دویم وجدادا چی اسن تاسو دی زان سر چکر لبوزی التے شرمخ اخری و تاسو نا خبری بیا بسکو لہذا دا دی وجہ تاستا زن پریگ اس بدیدے کی لفظ دا ذئب رازی شرمخ نو مفسرین لکھی
یعقوب علیہ السلام چې دیزه کې دوی ته وایي چې تاسو نه شرمخ اخري ځکه دغه ځای کې ځنګلو او باغې کې شرمخان اوسېدل. یعقوب علیہ السلام دوی ته وی چې اسنه تاسو باندې د ځنګل لزم شرمخ راشي او دارور د نو خوري. او دویم تفسیر علما دا ذکر کوي چې یعقوب علیہ السلام خوب وکړو چې یوسف علیہ السلام په یو اوچت غر باندې ولاړ دی، لس شرمخانو په یو ځای باندې حمله وکړه چې دی قتل کی. آخر په دې شرمخانو کې یو شرمخ راوړاندې شو او د دفاع وکړه، خدا یوسف علیہ السلام په ځمکه کې ښکته لاړ. یعقوب علیہ السلام دا تعبیر اوستو چې دا لس شرمخان دا لس رونه دي، یو ورور به دفاع کوي، خودی به زما د نظر نه غایب کوي. دا خو د مصلحت په بنا یعقوب علیہ السلام د خپل زامنو ته نه وي. ډیرونو یعقوب علیہ السلام ته ډیر اعتماد ورکړ چې موږ خو ډیر جماعت یو، موږ خو ډیر کسان یو، لس کسان او کچری دې موږ نه شرم خو وردا خو ډیر د خفګانو د نقصان خبره ده، موږ په ژوند دی موږ نه شرم خوري تاسو نه شي کی. بہر حال یعقوب علیہ السلام په دې بچو باندې اعتماد. یوسف علیہ السلام یې ځان سره بوتلو چې بوتلی یعقوب علیہ السلام د مشر زوی یهودا ته ویلو چې سه په دې ځان سره بوزي خو پوره خیال به ساتي. خو وعده قسمونه دینه واقعستل او یوسف علیہ السلام د دوی سره کله چې پلار باندې روانو، یعقوب علیہ السلام د کور نه بهر دوی سر را اوت چې دی کله رخصتو. ترکمه چې د یعقوب علیہ السلام په نظر باندې راتلو، په دې وخت کې دی یو پوګه کړو نو چې لګ مزل به کو بل لور به واغشت د شفقت په بنا خلکو یو یعقوب علیہ السلام ته دا خودل چې موږ په دې رور باندې خیال ساتو، پزمکه نه پریږدو، پوګو یې ګرځو چې لګ مزل به کو بیا به بل واغشت هو پوګه باندې. ځکه تفسیر مظهری لیکي په دې وخت کې د یوسف علیہ السلام عمر 9 کالو، 9 کالو ماشومي او دارونه غټ غټ مشران. ترکمه چې د یعقوب علیہ السلام په نظر راتلو نو دوی په وګ باندې روان کړو، او چې کله د یعقوب علیہ السلام د نظر نه پناه شوکته پزمکه کوس کو و دې خو ماشوم وغي سره تلې نشو مزل ډیر. یوسف علیہ السلام دی ته وی چې سیب تاسو زما پلار د قسمونو معامله کړی، تاسو ولې دوه نظر خپل خبره پرې خو تاسو زما پلار ته قسمونه نه کول. ستړي شم لکه مې پوګه کې لکه مې بوزي کړ دی بوتي چې تا کوم خوب کتلو چې لستوریو یو لستوریو نور اوس پګمه تا سجده کې هغه تاسو आवाज وکستا دې مدد وکړه. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې دې رونو ته په ست طریقې سره دا حال معلوم شوی چې د خوب کتلې. بهر حال اخر دی یهودا ته وی چې ته وګوره مشر تبوی کې کدا نور نه پیږي کدی را سره زیاتې کې خو ته خو پیږي مشر تو کم از کم دا سمجھو. اخر دا هغه پزله کې الله پاک رحم واچو او دا یوسف علیہ السلام په وګ باندې سور مزل کو یو زه ته ورسید خپل منس کې مشوره کو دې قتل کو. د یهودا پکې منس کې مخالفت کو چې سیب قتل کوي اما دا خو ډېر غټ جرم دی، خو زه یو طریقه زما ذهن کې راځي چې خامخا تاسو دا کار کوي. دې ځکه په دې کنعان علاقه کې یو شال کوي دی، نو په دې شال کوي کې به ورځو نو مقصد دا چې قتل ګنا نه وبچو نو یا به پکې سمار لړم زناور وغیره اخري نو مړ بشي خلاص بشو، او یا که
قافله په لات لاغي بیزان سره بوزي کلی به اخلاص چې مقصد حاصل بشي. اخر دی یهودا سردارونه په اختلاف شو، کتا د دې رور دفاع وکړه تا مو سره مړ کوو. نو هغوی نه دی او دی دوه دي، دی یو ماشوم دی او یو مشر دی. اخر په دې مشوره باندې عمل شو چې د اشاره کوي کې به واچو. یوسف علیہ السلام د اشاره کوي ته وو داسې کوي فی غیابت الجب، هغه کوي چې هغې کې تیاره ډېرې او هغه پوخ شوي نه کچوي. لکه تاسو خیال کړي کچه کوي چې نه هغې کې هسې تیارې سړی یېرېږي. په دې کې دننه واښه د ونې بوټي هم پکې راخېږي. داسې یو شاړکوي پیدا کړ. یوسف علیہ السلام چې کله کوزو نو په بوقه کې کېنو، پړې ځوړن کې چې پړې کله نیمې له ورسېدو دا پړې کټ کې لاندې یوسف علیہ السلام لاړ. په دې وخت کې الله جل شانه د غورځېدو نه وړاندې یا د غورځېدو نه بعد یوسف علیہ السلام ته الله جل شانه الهام وکړ چې دا کومه معامله در سره دوی کوي او وخت به راځي دا به ورته وې تا به نه پېژنې، دا حال به ورته تې ورځ بیا بیانې چې څه در سره کوي. په دې وخت کې یوسف علیہ السلام چې کله غورځېدو نو یو قول پکې دار چې جبریل علیہ السلام راغی او یوسف علیہ السلام یې ونیو په کاڼي باندې ښکته کېنو او کله چې غورځو نو کمیس یې ته وویسته چې کمیس به دې پلار ته وښایو چې سه بشر مخراغ او بس وی خوړ او کمیس ته دانه پاتې. ما خام شو واپس راغلل یعقوب علیہ السلام کې په جړه باندې شروع کړ چې سه به مونږ لګیو لوبه مو کولې او دې مسامان سره پرې خو شر مخراغ او بس هغه خوړ اگر چې تنمنه خو مونږ رښتیا وای. د دروغ کمیس ولا روړ کمیس روغ جوړ. الله جل شانه د یوسف علیہ السلام په کمیس باندې درې کارونه ښودلي دي. یو کار پیدا وښودو چې د یوسف علیہ السلام دارونه دروغجن دي ځکه کمیس روغ جوړ دي. که شرمخ سړی خوري خو کمیس خلیږي، خامخا د وینو نه کمیس روغ جوړ دی او سړی خوړلی دا لا څنګه وکړو کمیس روغ جوړ استری یو درونو دروغ په کمیس کار شو. دیم د یوسف علیہ السلام حفاظت د زلیخی نه دام په کمیس باندې ښکاره شوي درستو براشي چې زلیخی دروغ ویلي دي معلومات د کمیس نه شوي. او دریم چې د یعقوب علیہ السلام نظر کار بریق او کار شروع کو هغه په کمیس سره نو دا کمیس د یوسف علیہ السلام باندې الله پاک دا درې کارونه ښودلي. یعقوب علیہ السلام چې وکتل چې کمیس خو دې روغ جوړ وروړی دی پوه شو چې دې څه کار کړی دی. وایي زه به صبر وکړم د الله نه به امداد وغواړم. هغې نه بعد بیا څو شو قافله راله څه طریقو شو به انشاءالله بیا ووایو. یوسف علیہ السلام د الله جل شانه پیغمبر دی. الله جل شانه فدا د حالات امتحانات تیری د دې امتحاناتو نه بعد الله جل شانه غته کم مقام ورکړي اب ان شاء الله بیا راشي. نو فرمایي لقد كان في يوسف واخوته پتاقی سرتی په واقعا د یوسف علیہ السلام او د درونو کی آیات للسائلین نقید الله پاک د وحدانیت او د نبی علیہ السلام د رسالت د سوال کوونکو د پاره. یهودیانو تپوس کړو چې مصر ته بنی اسرائیل څنګه راغل په دې طریقې سره په دې واقعا کې ذکر شو. اذ قالوا ليوسف واخوه ورکلچ اویدی رونو خپل منځ کې خامخا یوسف علیہ السلام او اخوه د دارور بنیامین د دې خو مېرنی رور او یوسف علیہ السلام او د بنیامین په خپل منځ کې سکر وریانو نو چې دیو د دارور چې دواړه ماشومان احب الى ابینا منا دا ډېر خوښ کې زمونږ پلار ته زمونږ نه ونحن عصبتنا منګ جماعت او یو طاقت یو مونږ ډېر یو پهلوانان یو د کار روزګار د ګټې تاو د
د ګټې وټې یو او بیا هم زموږ نه پلار ته خوښ دا کمزوري واړه ماشومان ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زموږ پلار دی خامخا په ښکاره غلطۍ کې ضلال یو معنا غلطی ده او یو معنا گمراهی ده اوس په دې ځای کې گمراهی معنا ټیک نه ده ځکه چې د یعقوب علیه السلام د زامنو یعقوب علیه السلام پیغمبر منو مسلمانانو که پیغمبر ته دی گمراهي خو د ایمان نه خلاصي نو گمراه نه په غلطۍ باندې یعنی دا کار زموږ د پلار ټیک نه دی اقتلوا یوسف خپل منځ کې مشوره کوي تاسو قتل کې یوسف علیه السلام او اطرحوه یا تاسو د وګرځوي اردن په یو داسې ځمکه یخلو لکم وجه ابیکم چې خالص بشي ستاسو ته توجه د ستاسو د پلار وتكونوا تاسو بشي من بعدي پس د دې قتل کولو یا د غرزولو قوما صالحين یا قوم نیکان توبه وباسو ګناهو کو بیا به توبه وباسو قال قائل منهم خوي یو کسبت وی کی دا سوکو نو پدې کې مفسرین په اقوال ذکر کوي یاد یوسف علیہ السلام مشرور یهودا او یاد یوسف علیہ السلام رور روبیلو ندی روری ہوئی لا تقتلوا یوسف تاسو مقتل کوي یوسف علیہ السلام القوه فی غیابت الجب او اغرزوی دی پتیرو د شاړ کوي کی چکا چک وی دی یلتقط بعض السیارات اوجت بکی دلرا بازی مسافر ان کنتم فاعلین کچرتا صدا کار کوي قالوا بی یا ابانا بابا جان مالک لا تأمنا سشوی دی پتا باندې چې تم من باندې اعتماد نکي علی یوسف فباراد یوسف علیہ السلام کی وإنا له لناصحون او یقینا من خام قادت پار خیر خواهی کون کیو ارسله معنا تولی گدی زمون سراغدن سبا يرتع دی بخوراک کی ويلعب او لوب بوکی وإنا له لحافظون او یقینا من بخام قادت حفاظت کون کیو قال او یعقوب علیہ السلام انی لیحزننی یقینا ما خامخا خفکی ان تذهبوا به چې تاسو دی بوزي زما په نظر چې دی مخ ته نه راځي کنه په دې ځخه فکیږم واخافو زي يريكم ان ياكله الذئب چې او بخرید لره شرمخ وانتم عنه غافلون تاسو بعد دنا خبره قالوا ويديروا لئن اكله الذئب كجر اخولد لره شرمخ ونحن عصبتنا من يو جماعت يو مضبوط انا اذا لخاسرون يقينا پدغه وخت بخامخا تاوان كون کیو عاجز ويو یعنی من بنیو چې دی به من شرم خورینو فلما ذهبوا به ارکل چې دی بوت یوسف علیہ السلام واجمعوا دی اتفاق ان يجعلوا في غيابه الجب چې دوی دا وګرځي پشار د تیارو په دې شار کچکوي کې واوحینا الیه او من القاء کړه یوسف علیہ السلام ته لتنبئنهم بامرهم چې خامخا تب خبرداري ورکې دوی تا دیرونو تا پکار د دوی هادا چې دادي وهم لا يشعرون با وقت بدوی تا نه پیجني وجاءوا اباهم او دی راغل خپل پلار تا عشاء ان په وخت د تیاری کې ما خام یبکون چې دوی جړل قالوا وی یا ابان اے بابا جان ان ذهبنا نستبق یقینا من لاړو چې من منډه وهلا وترکنا یوسف امن پرې خو د یوسف علیہ السلام عند متاعنا د خپل سامان سره فاكله الذئب پس اخوړه غلر شرمخ وما انت بمؤمن لنا او تنه تصدیق کون کې زمنګا ولو كنا صادقين اگر چې موږ رښتونی یو وجاءوا بیراتکو علی قمیصی په قمیص د یوسف علیہ السلام بدمن کذب په دروغ جن وینه باندې کارو کو دا غي وینه په اوله کولا ودا د یوسف علیہ السلام قمیص دی قال بل صورت لكم انفسكم او یعقوب علیہ السلام بلکې برابر کړی تاسو ته خسته کړی تاسو ته انفسكم تاسو نفس امرن داکات فصبر جمیل پس صبر ډیر خدي والله المستعان او دا الله جل شانه امداد غختل شي علامه با سبان
تصفون چې تاسو بیانوي تاسو چې سوای د دې په باره کې به الله پاک نه امداد غواړم ګورو چې الله جل شانه مخکې سکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.